أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه السلام: ونبي الله حي يرزق. وقال عليه السلام: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا فقد أبلغته. وقال عليه السلام: إن لله تعالى ملائكة سياحون في الأرض. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. عزت مندو اوریدونکو مسلمانانو، تیر جمعه موږ اهل سنت والجماعت احناف دیوبند چې دا زموږ دینی نسبت دی، څنګه د خلکو دنیاوي نسبتونه چې دا مې نیکه دی او دا مې سره دی او دا مې مشر دی او په هغې فخر کوي، دا زموږ د دینی نسبت دی او په دې موږ ته فخر دی. الحمدلله. نو په اهل سنت کی نسبت پیغمبر علیہ السلام او په والجماعت کی صحابه کرام. نو څنګه پیغمبر علیہ السلام معصوم دی، دا فی خبر معصوم دی، د خطا نه پاک دی، دا فی جماعت من حیث الجماعت دیم معصوم دی. هر صحابی ځان ځاله محفوظ دی او ټول صحابه کرام هغه معصوم دي، د خطا نه پاک دي. چې ټول صحابه کرام په یو خبره اتفاق وکړي، هغه عمل داسې کول ضروري لکه د پیغمبر علیه السلام په خبره د عمل کول ضروري. څنګه چې د پیغمبر علیه السلام ذات پاک دی او داسې خبرم پاکه ده، داسې جماعت هم پاک دی. د پیغمبر علیہ السلام ذات جنتی دی، خبرم جنتی دا او جماعتم جنت والی دی. لقد رضی اللہ عنهم ورضوا عنه تگریم تا میلو شوی کہ اللہ پاک دین راضی دی و خدای پاک راضی دی. نو په اهل سنت کی زمون نسبت پیغمبر علیہ السلام تا دی. هغه اعتراض چا کړو چې یاره دی پیغمبر پر خوري او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره مونږ او پپټی چې یو ځان احناف وي. دا غي جواب داو چې مونږ ځان صرف احناف نه وایو، بلکې اهل سنت والجماعت احناف. نظمون نسبت صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نه، بلکې زمون نسبت د پیغمبر علیه السلام سره او صحابه کرامو سره تړل شوی دی. دا خبره دروغ ده چې دوی پیغمبر پر خوري دي. د پیغمبر کی صدا معصوم د ګناهونو نه پاک دی. دغه رنګه د پیغمبر خصوصیات دي کنه. نو څنګه پیغمبر علیہ السلام معصوم دی، هر پیغمبر دا چې پیغمبر په خبر کې محفوظ وي او پیغمبر په خبر کې ګډي. الانبیاء واحیاء فی قبورهم، پیغمبران په قبرونو کې ژوندي دي. او بل حدیث شریف کې راځي ان الله حرم علی الارض ان تحصل اجساد الانبیاء. الله پاک په مکه حرام کړی چې د پیغمبرانو جسمونه خراب. زمکه د پیغمبر جسم مبارک ته هیڅ نشي وي، نشي خرابوي. حدیث شریف کې زموږ اهل سنت والجماعت عقیده پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک پاتې په درود شریف وی خپل من صلى عليه عند قبري سمعت او تبلرنا سوقي من صلى علي نائيا فقد أبلغته
بیا ما ته را رسولی شي فرشتي د دې لپاره مقرر دي هغه د امت دا سلام او صلات او سلام درود شریف پیغمبر علیہ السلام ته رسوي. پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایي تاسو په ما باندې درود شریف وایو ځکه چې تاسو درود په ما باندې کوئ شي. فإن صلاتكم معروضة علي تاسو درود په ما کیږي. صحابه کرام تاسو کې چې کیف تعرض تاسو څنګه درود شریف پیش کوئ کیږي. تاسو په قبر مبارک کې څنګه عام مې زری دقیقې نه فقط ارند تاسو په بری زری رشي. پیغمبر علیہ السلام تو فرمایي جدا نه ده بلکې ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. خدای پاک زمکه باندې حرام کړی چې د پیغمبرانو جسمونو ته چې کوم ځای تکلیف ورورسي او دغه خرابیا راوړي. زمکه د پیغمبر جسد مبارک نشي پړي روغ رمټ خبر کی. نو دین معلومیږي چې پیغمبر علیہ السلام رایم داوا چې زما په بدن مبارک باندې درود پیش کوي کیږي. او صحابه کرام هم دا قرایي و چې په بدن مبارک باندې درود شریف پیش کوي کیږي. کفرستا پروح باندې درود شریف پیش کوي کیږي. نو پیغمبر علیہ السلام ویلي چې زما په بدن باندې هم پیش کیږي پروح پیش کیږي. او روح لپاره خو دنیا کې او یا مرګ او یا خرابې دي دا زمون د اهل سنت والجماعت عقیده د پیغمبر جسد مبارک قبر کې محفوظ دي او پیغمبر په قبر کې په تعلق د روح سره جنبي والبته جن دې زمون په شاندنی نه کدا چې څنګه ګرځي راځي او یو خواږه څنګه او کیفیت خدای پاک معلوم دي او د دې دنیا نه بهترین جن دي ولل اخرت خیر لك من الاولى. لري نه څوک درود شریف وینو په استویږي دي فرشتي ورته او کوم دې نه څوک درود شریف وی نو او صلات او سلام او مناسب د جواب ورکړي. په دې ته اعتراضات کړي چې تاسو عقیده د حیات سره تاسو وایي پیغمبران د خبر کې ګوري نو دا د قران پاک خلاف ده. ځکه قران پاک کې راځي چې انک میت وانهم میتون. نمونږ توایو چې انک میت د آیت کله نازل کړي پیغمبر علیہ السلام کو وفات شوی نو خو ژوندی و دوی او ژوندی و نبی کې خو صرف د مرګ وعده ده چې پیغمبر علیہ السلام په دنیا میں رخصتېږي او دیبا هي کې پر دې خبرې بیان نشته چې پیغمبران خپل قبرونو کې ژوندي نه دي. نو دا خو زموږ د عقیدې خلاف نه ده آیت. ها او موږ د دې منکر نه یو چې پیغمبر علیہ السلام وفات شوی نه دي. ټول مسلمانانو دا عقیده ده چې پیغمبر علیہ السلام وفات شوی د دنیا نه تشریف وړي او کله به کل نفس ذائقه الموت. نو موږ ورته وایو چې په نفس کې حکم راځي کنه ته مړې چې خدای پاک هر نفس له پاتې نو دې کې صرف خبر به کړه وفات راځي. نو دا آیتونه او یا داسې احادیث چې هغه کې د پیغمبر علیہ السلام د وفات خبرې هغه زموږ د عقیدې د حیات مخالف نه دي. هغه کې خدا خبر نشته چې پیغمبر په خبر کې مړ دی جون دې نه دي. بلکې صرف دا خبره ده چې پیغمبر علیہ السلام وفاتي او دا موږ هم پیغمبر علیہ السلام سره وعده کوي چې دنیا نه برخصتېږي دنیا نه برخصتېږي. او بعض خلک دا اعتراض کوي چې تاسو عقیده د حیات غلطه ده. قرآن پاک نه معلومیږي چې پیغمبران وفات دي یعنې خپل قبرونو کې ژوندي نه دي مړي. لکه آیت کې راځي اموات غیر احیاء. تاسو چې تاسو دې لګوي او عبادت کوي نو دا مړي غیر احیاء ژوندي نه دي. نو موږ وایو چې د اموات غیر احیاء دا پیغمبران نه یادي بلکې دا بوتان یادي. خدای پاک دې باندې رد کوي چې تاسو هغه ذات پرې خونډې دي اے مشرکانو چې هغه دائم الحیات دي. الله حي په مقابله کې د اموات غیر احیاء راغلي چې خدای پاک داسې ذات دي چې هغه همیشه نه ژوندی دی او همیشه به ژوندي وي. په هغه باندې وفات نه راځي یا تاسو چې تاسو سجده کوئ او د عبادت کوئ د بوتان نو په دې کې به د سره ژوند راځي نه.
او هر چیز پیغمبران موت نسبت هغه چاته دي چې پاتې جون راځي او بوتانو چې خو نه مخکې جون ستانه وستانه خو بیا راځي د اموات من غیر وحیا دا معنا ده چې تاسو هغه ذات پرېښودو چې د همیشه نه ژوندی دی او همیشه به ژوندي او د داسې بوتانو عبادت کوئ چې په هغې کې د سره حیات او ژوند متصور نه دي او پیغمبران خو ژوندي بیا وپاتې کېږي نو هلته دا الفاظ نه صحیح دي لہذا دې دا خبره نه معلومېږي چې ځینې پیغمبران څه دي هغه په خپلو خبرونو کې د بندیانو ژوندي نه دي بلکې وفات دي او چا دا اعتراف کړی دی چې یاره دا تاسو وایئ چې پیغمبران خپلو قبرونو کې ژوندي نو دا خو صرف په توقید د خدای پاک سره تاسو شریکان پیدا کړئ ځکه وي تاسو وایئ چې خدای پاک هم حی دی ژوندی دی او پیغمبر علیه السلام هم حی دی خپل قبر کې ژوندی دی نو موږ ورله جواب ورکوو چې یاره ته په خپله حی یې که نه ژوندی یې که نه هغه په خپله ځان ته وایي او زه حی یم ژوندی یم نو دا هم زیات کړی هغه چې بیا کوم جواب کوي زموږ طرف نه جواب دی هغه وایي چې یاره زه حی یم ژوندی یم دا په جدا معنا سره دی نو موږ ورته وایو چې موږ پیغمبر علیه السلام ته حیات وایو پیغمبران ژوندي منو اهل سنت والجماعت ټول مسلمانان هغه په جدا معنا سره او د خدای پاک ژوندی دی نو هغه په جدا معنا سره د خدای پاک حیات ازلي ابدي دی همیشه نه ژوندی دی او همیشه به ژوندي او د پیغمبر حیات ابدي دی خو ازلي نه دی د همیشه نه دی خو د همیشه دپاره دی نو دې نه شرک نه لازم او چا ویلي چې یاره د عزیر علیه السلام د واقعې نه معلومېږي چې پیغمبران خپلو قبرونو کې ژوندي نه وي چې د اهل سنت والجماعت عقیده وایي دا غلطه ده د قرآن خلاف ده مونږ ورته وایو چې څنګه نو هغوی وایي چې یاره عزیر علیه السلام خدای پاک وفات کړو هغه کلي باندې تېرېدو هغه خلک مچي وو نو چې دا بیا څنګه ژوندي کېږي نو الله پاک په هغه باندې وفات راوستو او 100 کاله وفات و چې خدای پاک کله بیا دوباره را ژوندی که تپوس ترې وکړو چې ته څومره وخت وفات وي نو بیا یو ورځ یا بعض ورځې او فلان چې 100 ورځې نو موږ ورته وایو که پته نه لګېدل د مرګ دلیل یاره دا بنده ژوندی نه دی بلکې مړ دی نو اصحاب کهف په خپل غار کې مړه نه وو اوده او اوده مړ نه اوده ژوندی اوده سړی او هغوی چې کله راپاڅېدو نو دا خیال یو کې چې یو ورځ یا بعضې ورځ مونږ اوده حالان چې هغه 3 او 9 ورځې اوده نو که پته نه لګېدل د مرګ دلیل نو بیا صحابه کهف ته څه ووایه خو نه ووایه او حالان چې هغه تاسو مړه نه منو هم ژوندي منې چې قبر کې اوده و اوده سړی صحیح بلکې بنده سړی نشي او ته نه تاسو کې چې تاسو د څونه کې اوس کو کنه نه ځنه تا کې دا هغه تر پاتني نو تاسو چې دا تکمل دي کپا ته نه لګي د دې خبرې غوړي نو بیا په کوم باندې څنګه صحابه کهف هغه ته د خپل وخت پته ونه لګي چې موږ څونه وخت ودو او هغه ته موږ ژوندي وایو لکه پیغمبر علیه السلام او غیر علیه السلام یو تفسیر چې مختلف تفاسیر دي پکې چې دا څوک پته او ته ونه لګي دا د خبرې دلیل نه دی بلکې چې پته څنګه صحابه کهف ته نه لګېدل موږ دا ژوندي دا چې پیغمبر ته پته نه لګېدل موږ یې دین کړو نو اعتراض دی ځای چا دا اعتراض کړی چې تاسو وایئ چې پیغمبر خبر کې ژوندی دی او اوس دی دا عقیده او دا حدیث د قرآن پاک خلاف دی قرآن پاک کې راځي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ته د خدای پاک عبادت کوه تر مرګه پورې خو د مرګ نه پس خو پکې بیا د عبادت ذکر نشته نو اشرف علي تحمید نے دې جواب کړی چې عبادت په ځکه لري عبادت تخلیقي کله ونه کو ګناګار شي کله یو کو عبادت نه ثواب ته ملایږي او یو عبادت تلذذي قرآن پاک کی عبادت تخلیقی سے کر دے مرګ پورې د عبادت سے او حدیث کی عبادت تلذذي سے کر دے لہذا د حدیث او د آیت په موږ ذکر متعارض نشته ولما ذکر احادیث هم کوي او قرآن پاک هم کوي او چا پکې دا ویلي چې رته د قرآن پاک نه یو ځای آیت خو یا چې هغه کې دی چې پیغمبران قبرونو کې ژوندي
سبب ورته یو صحیح وي چې ته ما ته د قرآن نه وښایه چې عیسی علیه السلام به دنیا ته واپس راځي. قرآن پاک کې دا شته چې ښه دی اسمانونو ته، خو دا پکې نشته چې واپس به راځي. بیا به یې سړی راشي یو شیعه او هغه وایي چې ته د قرآن پاک نه وښایه چې یو آیت کې دی چې زما د مرګ نه پس به ابوبکر صدیق راغی خلیفه وي. خبره پوهېږي نو چې بیا ته کوم جواب کوې چې یاره دا په قرآن پاک کې نشته په احادیثو کې دي، نو دغه جواب د سم دی زمونږ هم دی. نو دا اعتراض څه دی؟ بې ځایه دی. بل الزامي جواب ورته دا ورکړه چې ته زمونږ نه دا دلیل غواړې چې داسې یو آیت وښایې چې په هغې کې دی چې پیغمبر خپل قبر کې ژوندی دی. نو ته دا منې چې پیغمبر وفات شوی او یو هغه به خامخا وي چې یو منم و یو آیت وښایې چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی، یا یو حدیث وښایې چې پیغمبر علیه السلام څه شوی دی؟ وفات شوی دی. نه په یو آیت کې شته چې پیغمبر علیه السلام وایي وفات وه، نه په یو حدیث کې شته چې پیغمبر علیه السلام وایي زه یم. د کوم دلیل سره چې د پیغمبر علیه السلام وفات ثابت دی چې دنیا نه پرده فرمایلی چې هغه اجماع امت دی. بخاري شریف کې دا حدیث ذکر شته او دا واقعي. نو باقي اجماع امت سره د پیغمبر حیات هم سره ثابت دی. او چا پکې ویلي چې تاسو کوم د پیغمبرانو د حیات دلایل وایي او دا حدیث دا ضعیف دي. ضعیف دي نه خو پرسته موږ تسلیم کړه چې ضعیف دي. نو وایي ته یو داسې حدیث راوړه موضوعي دي چې باید دی چې پیغمبر الانبیاء اموات فی قبورهم چې داسې کوي چې پیغمبران خپل قبر کې مړ دي او پیغمبر چې کوم دی نو د قبر خوا کې صلات او سلام کوي نو نه اوري. ته وایي یو داسې موضوعي حدیث راوړه. ها او بل دا اعتراض کوي بعضې خلک یاره ته درود هلته ووایه سلام نو هغه اوري موږ ورته اوري. بیا موږ ته وایي جواب درکوي موږ کې مناسب وګڼو نو څوم ورکوي جواب هم ورکوي یا قایل په سر کې بازې کرته نو موږ به دا دغه چې کوم دی نو اورو ولې نه که ته ورته وایې چې ته ووایې الله چې هغه الله وایي ورته بیا دې تپوس وکړه چې د الله خدای پاک اورېده نو هغه وایي چې واورېده وایي جواب یې درکړو سبا وایي چې جواب راکړه خدای پاک نو وایي تا واورېده ابو ما نه دی اورېدلي نو انکار وکړه کنه چې تا خدای پاک جواب وانه اورېده ته ووایې چې خدای پاک ماله جواب را نه کړو نو دې به خامخا وایي چې نه خدای پاک جواب راکړي خو زه یې نه اورم او منم یې چې جواب یې راکړ. چې موږ په پیغمبر باندې صلات او سلام وکړو په روزه مبارکې سره خوا کې نو جواب راکړي خو موږ یې نه اورو. پوه شوې؟ او څوک وایي چې تاسو وایئ چې قبر کې پیغمبر موت کړي نو موږ یې یقین ولې نه موږ یې یقین لهذا انکار به وکړي چې بس نشته. موږ ته وایي قرآن پاک کې وایي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب چې خدای پاک ته دا ونې بوټي هر شی سجده لګي. تاسو ته لیدلي دي چې ونه خدای پاک ته سجده راکوي او بوټي په سجده باندې کوي نو نه دا بیا انکار وکړه چې تا نه بوټي کوي کنه نو دوی وایي چې موږ یې نه خو منو چې سجده کوي خدای پاک ته. دغه شان چې موږ هم پیغمبر علیه السلام نه یو چې موږ کوي خو یې منو یې څه دي چې موږ کوي د نصوصو نه ثابته ده. بیا چا اعتراض کړی چې پیغمبر سره د میلاوي نو دی بولو به راستنځی کوي نعوذ بالله. نو موږ ورته وایو چې ته جنت ته لاړ شې ته به خوراک څښاک کوې نو وایي خامخا نو بیا به هلته کې پاخانه او بولو به راست کوې نو دوزخ ته به ځې نو هغه دا جواب کوي چې جنت کې خوراک ته خو بولو به راست څه نشته ضرورت نشته. نو موږ هم ورته وایو چې د پیغمبر علیه السلام د جنتونو نه بړتر جنت دی. پوه شوې؟ هلته پیغمبر علیه السلام د خدای پاک خوراک ورکوي خو پاخانې په پیشاب بولو به راست څه نشته ضرورت نشته. چا دا اعتراض کړی چې هلته مونځ کوي نو سرانجام کوم ځای کې کوي نو موږ ورته وایو چې کله پیغمبر علیه السلام وفات و صحابه کرامو غسل ورکړی که نه غسل سره چې کوم دی نو هغه رفع د حدث کېږي باید دا سړی مونځ اودس کوي شي چې دنیا نه ټولو په اودس کې تللی په قبر شریف کې بې اودسي څه ثابته که نه سرانجام به بیا مونږ ثابت کړو. او څوک دا اعتراض کوي چې پیغمبر قبر کې ژوندي وي دا حیات په قبر کې چې مېلو شو دا څو منټه پس او څو ګنټې پس نو کله تاسو ته چې د مور په خېټه کې وي په دنیا ته راځي نو ژوندي کې مړ وي نو خامخا ژوندي مې دا څو منټه پس
فقط خپل د مور په خېټه کې ځل میلو شي او ما ته پته نشته چې دا در خپل ځان څنګه پته نشته دا څه ته موږ چې کوم ځای نو د برزخ پته نشي درکولی چې څونه کې منټه پاسو څو کې د پاسو میلو شي حیات ها ته د خپل مور د خېټې حیات منې چې د مور په خېټه کې ژوند دی ومه اب مشاهده سره ثابت ده او د پیغمبر حیات په خبر شریف کې هغه په نصوص سره ثابت دي مشاهده کې غلطي راځي شي او په نص کې په حدیثو کې په آیتونو کې څه نشي راځي غلطي نشي راځي ها او دغه خبر مبارک ګورلې دي پیغمبر او ټول پیغمبران د اساس څنګه وایي چې د مور خېټه کې وی نه ګورلې وی کنه یو ګورلې نو ساده څنګه راځي تاسو باندې دا کوم رب کتابه د مور په خېټه کې تاسو نه باندې د تا غوښتي شي نو په خدای پاک په خبر کې د پیغمبر تا نه باندې ځان ته جوړ شي تا غوښتي شي ها او چا ویلي چې قرآن پاک کې راځي چې خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا خدای پاک مرګ پیدا کړی ژوند نو مرګ موجودي شي دی او ژوند موجودي شي دی نو مرګ دې کوي چې سړي نه راوځي بلال شي او تاسو د علماء دیوبند د قاسم نانوتوي رحمت الله علیه او داسې نور محققین علماء کرام دا رایه ده چې پیغمبر نه خروج روح نه کېږي روح کې نه وځي نه عام انسان چې پاکي دې نه روح وځي خارج شي او د پیغمبر د بدن مبارک د روح راغون شي نو ځکه جوړ شي نو یې باخو د آیت نه خلاف تر د معنا ذکر کړی نو موږ ته وایو چې علاوه د قاسم نانوتوي رحمت الله علیه او د نور محققینو دا رایه د قرآن پاک نه خلاف وا چې په آیت کې دا راغلی وو چې یاره مرګ دې کوي چې سړي نه روح خارج شي یو آیت یا یو حدیث کې دا نشته چې موت څه کوي روح کوي هیڅ ده او په حدیثو کې د مرګ معنی د موت معنی قبض روح شي څه قبض روح خلق آدم يوم الجمعة آدم علیہ السلام في الجمعة پورا پیدا شوی وقبض فيه وقبض دار دنیا میں پورا پیدا شوی اول دے حدیث شریف راځي بخاری شریف حدیث کې کتاب الاذان کې دا یو باب لاندې څنګه راوړل چې ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء حدیث شریف راځي خدای پاک تاسو نه راو واخلي چې کریم دي یو ځای کله وایي دا راو پاتې نو قبض دې ته مستاده کې خلک خبره خدا او دې نه داسې راځي نو په قبضه کې شوته اذن څه قبض او قبض دې ته مو چې ما د الله څخه فکرې او راغون مې کنه فارغې کې قبضه یې ده راغون دې کړه چې داسې چې نو باسه یې ده دا قبض زمانہ ده یو خروج کار نه مالا کوي واغ ستاد ملکیت نه وتا او یو را غونډول تابع تم شو حدث قبض ها فقاسم نانوتوي رحمت الله علیه د قبض روح په ځان معنا باندې کویلو او څه کوم دې یو معنا کوي په بل نه کوي نه ځکه د اعتراض کو او عقیده کې وکړي او پیغمبر کامل حقیقت داسي دا کامل حقیقت نو د موت ځان معنا باندې په تور کمال خدای پاک پیغمبر کې جمع کړي چې د په مبارک روح را روان شو نو خروج شو کنه وروته او د لاسونو روح را روان شو نو وروته کنه خروج شو اگر تاسو کې جمع شو نو حبس روح او قبض روح حبس روح او خروج روح دا د قبض زمانہ غانې ځوانه په پیغمبر کې څه موجود شي او عقل هم دا مې ګوره پیغمبر انسان یاسي په نوع کې د ټول انسانیت په شان یو شان دي خو بیا امتیازات شخصیه لري ها خاص مطلب دا دی داغو خاص شانونه او خاص برکات او خاص خصوصیات د پیغمبر ګوره زما او تاسو سره چې نه صرف مخې ته لیدل او پیغمبر علیه السلام مانځه کې ولال دی او لیکتا مانځه کې ګل پړو پیغمبر علیه السلام ته بیا تاکید وکړو د موږ نه پاتہ او زما چې څنګه مخې ته نظر لګي دا شاته نظر لګي نو سترګه تمام ده او سترګه د پیغمبرم د ماضي سترګه ده خدای و ځان نه ستان دي زما استاد عجبه چې دا نظام د وحي د ماضي کې بدل پیغمبر جبم د وحي ماضي کې بدل او زما استاد عجبه چې دا صرف خوب معلومي او تاریخ معلومي کلوا او د مرکزي ځان لا دغه یو مطلب د کلوا حق ځان نه ځای
او د خوږو ځان له ضرورت کېږي او ترې معلوموي او د پیغمبر ژبه د دې سره سره حلال او حرام هم معلوموي. دا یو انصاري جنازه وه، بیا ورته کاروټۍ کړې وه، نو پیغمبر علیه السلام واپس راتلو، نو چې نوړی خولې ته کړه نو یې دا خوراک ټیک نه دی، دا خو د کسب مال دی، حلال نه دی. چې معلومات وکړو نو هغه کور والي وویل چې هغې ښځې چې ما خاوند له پیسې ورکړې خو په میله کې دغه پیدا نه شو شیلې، یعنې بل چا ته پیسې ولېږلې هم پیدا نه شو، یعنې یو ګاونډي سره پیسې ولېږلې، نو ښځې ته مې ویلوي چې ما له یو فصل وکړه، د خاوند نه یې تپوس ونه کړه، اجازت یې وانه غوښتو او مال خو د خاوند دي کنه، د ښځې خو نه وي، هر څه خاوند به وي، بغیر اجازت نه یو شی نه شي استعمالولی. البته چې ورکړي څومره اجازت وي لږ خیراتي څه شی ورکړي نو خیر دی، خو چې داسې یو شي د ډېرو پیسو دغه بغیر اجازت نه شي ورکوي، دا بغیر اجازت نه موږ دی کوره. ګوره د پیغمبر ژبه مادي ژبه ده، زما تا ژبه هم او د بل ژبه اوس هغه حلال او حرام هم معلوموي. او ما او تاسو حکم الله داسې کړو کېدای شي چې جګړه راسره وشي او پیغمبر چې لاس د چا سره ولګي نو د هغه ته ترخې قدر حاصل شي. نو زما ستا لاسونه هم د مادي دي، مادي لاسونه په نظر راځي که نه د غوښې وینه، داسې د پیغمبر لاس هم مادي، خو د هغه بیا ځان له امتیازي خصوصیات دي. نو عقل ولري چې هغه عمر رضی الله چې کوم دی نو یو انصاري صحابي جمع ورکوله، نو هغه په بل لغت کې تلاوت وکړه، معنی یې بدله نه وه، معنی ټیک وه، چې د لاس نه مې ولې راوستو دې سره تلاوت داسې کړي چې پیغمبر علیه السلام ته هم دغه شانتې نازل شوي دي. وایي ته ووایه چې عمر رضی الله په خپل قریشي لغت کې ووایي، هغه په بل لغت کې ویلو د بدوکۍ، نو چې دا څنګه نازل شوي دي، دا هم ټیک دی او دا هم ټیک دی. عمر رضی الله ته زه کې شک ورته راغی دا څنګه قرآن دی چې څوک څنګه وایي دا څنګه نازل شوي او دا څنګه داسې. د پیغمبر علیه السلام ولسینې له داسې ډک ورکړ، نو شرح صدر یې وکړه، ښه وي په ما باندې دا ځمکې اسمان ټولې دروازې خدای پاک ولګوي، زما لسینې له داسې کړه، نو زما ستا لاس هم که ما بل سړي له لاس ووړو چې داسې جګړه را سره وکړي پرېږدي او پیغمبر لاس یې سره ویلې چې جنتي کېږي او زړه کې ولګېږي. نو عقل هم دا مني چې پیغمبر انسان دی، خو په ژوند کې زما ستا د هغه فرق دی، هغه ځان له امتیازي خصوصیات لري. داسې په مرګ کې زما ستا د هغه فرق دی چې ما ورته وپاڅېږو موږ اجازت نه شي اخیستی او نه رانه تپوس کوي چې دا ملکونو مړ دي خو که نه، پیغمبر چې پاڅېږي د هغه نه باقاعده اجازت اخیستل کېږي او هغه ته خبر ورکول کېږي چې دا دې خوا خبرې مطلب دا خصوصیات عقل مني او موږ یې منو ټول مسلمانان. نو بیا چې کله د دنیا نه یې پرده وفرمایله او هغه موږ ته کوم خبر راکړی شوی چې پیغمبر قبر کې ژوندی دی، ټول انسانیت په قبر کې ژوندي، که هغه کافر دی که مسلمان دی، خو بیا د پیغمبر په باره کې چې راغلی چې پیغمبران قبر کې ژوندي دي، خو دوی نه د یو خصوصي ژوند مرادي. څنګه دی مرادي؟ یعنې نفس ژوند او کافر ته چې کوم ځای کې دی نو هغه ته حاصل دي نفس ژوند، او نفس ژوند مسلمان ته هم حاصل دی. خو چې د پیغمبر په باره کې راغلی چې دا په قبر کې ژوندي دی، بیا خصوصي حیات دی. لکه مثال ته یو سړی اوږده دی په دې هم ژوندی دی که نه، او یو سړی یخ نو دی هم څه دی ژوندی دی. یو سړي ډوډۍ خوړلې او داسې نه پوره په بیدارۍ کې به نه پوره ویده دی، نه سم په نشه کې دی، دا هم ژوندی دی. او یو بل سړی بلکل ټیک داسې دا هم څه دی ژوندی دی، یو لیونی سړی دا هم ژوندی دی او بلکل صحتمند دا هم ژوندی دی. ژوند خو ټولو ته حاصل دی، بیا پکې فرق شته که نه. نو دا ولې بیا چې کوم دی نو د بعضې خلکو عقلونه چې کوم دی نو نه مني. زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې پیغمبران څه خپلو په ژوند باندې د عام خلکو نه د هغه ځان نه خصوصي شیان وي، چې کله وفاتېږي نو هم خصوصي شیان وي، د هغه نه تپوس کېږي چې تا وفات شو، اجازت یې اخیستل کېږي او خبرو ته ورکولي کېږي او موږ ته نه داسې د وفات نه پس هم د هغه خصوصي شیان وي چې په نصوصو کې څه راکړی شوي، خبر راکړی شوي. او دغه رنګې د پیغمبر شان دا چې دا معصوم وي، د پیغمبرۍ نه مخکې نه وړه ګناه کوي او نه غټه، او د پیغمبرۍ نه پس هم دی نه وړه ګناه کوي او نه څه کوي غټه ګناه کوي، هر قسمه ګناه نه دی پاک. دا ځکه چې انسان خدای پاک د روح او د بدن نه، روح چې کوم دی دا آسماني عنصر دی، جسماني چیز دی، او بدن د ځمکې خاورې نه پیدا دی. چې بدن بیمار شي او داسې وږېږي تږېږي نو د ځمکې خوراک تا ته دوايي نه ته پکار دي. چې روح بیمار شي نو داسې د آسماني
د بدني علاج لپاره کوم دی نو هم ډاکټر پکار دی، روحاني علاج لپاره هم ډاکټر پکار دی. د بدني علاج هغې ته چې کوم دی ډاکټر او طبیب وي، روحاني علاج لپاره هغې لپاره چې کوم دی پیغمبر راځي. نو دا کوم ډاکټر چې د بدن علاج کوي، لکه ډاکټر چې د سترګو علاج کوي په خپله لون دي، دا په هغه کې عیب دی که نه؟ یو ډاکټر دی هغه د خېټې علاج کوي چې خېټه خرابه شي، خو په خپله هم خېټه خرابه 2 منټه پس لیټرین ته خلاص کړي، دا په هغه کې څه دی؟ عیب دی. دغه رنګې روحاني ډاکټر چې د روح علاج کوي، په هغه کې څه غلطي او ګناه یې پکې دې تصور دا به متصور کړي شي، دا هم په هغه کې عیب دی. دا یو عقلي دلیل شي چې پیغمبر د ګناه نه کوي پاکي، په پاکي ګناه یې نو بیا خو هغه مقتدا نه شي جوړېدی چې کوم یو کار کېږي احتمال وي پکې کېدي شي دا د ګناه کار کوي یا د څه کار کوي غلطۍ. او دا وجه ده چې موږ عام انسانان د ځمکې د خاورې نه پیدا یو، او حدیث شریف کې راځي چې د پیغمبر جسد مبارک کې اجزای غالبه ډېر اجزا هغه د جنت څخه وي. نو جنت کې چې کوم دی نو پاکي ده. زمونږ د بدن د دنیا د خاورې نه جوړ دی، د دې دنیا طرف ته توجه کوي، ګناهونو طرف ته، د دنیا حصول طرف ته، دنیا محبت طرف ته. او د پیغمبر بدن مبارک د جنت د خاورې نه جوړ دی، نو هغه کې پاکي ده، هغه جنت طرف ته ځي. چې کوم یو سوچ کوي، چې کوم یو کار کوي، چې کوم یو خبره کوي، هغه کېږي هغه پاکه یو کوي. او بل دا چې پیغمبر هلته هم د خدای پاک د جمال او د جلال مشاهده کوي چې سړی د باچا په دربار کې لکه که د غلط کاري کوي تیار کوي نو د باچا ته ګوري نه کوي که نه؟ تصور نه شي کېدی چې تر باچا وړاندې ورته که داسې کار وکړي چې هغه د دربار او د باچا د شان خلاف وي. دا تصور نه شي کېدی چې د پیغمبر نه ګناه وشي. نو وړه او نه ښه غټ او درېیم دلیل دا دی چې پیغمبر په خدای پاک په حفاظت کېږي څه کېږي. هغې بیا علماء کرامو دلایل ذکر کړي دي. او خام دلیل دا دی چې فرشتي معصوم دي نه ګناه نه کېږي. د پیغمبران په مرتبه کې د فرشتو نه اوچتي، پیغمبران په مرتبه کې د فرشتو نه اوچتي، ذات علم تسلیمي چې د پیغمبر نه په طریقې ولاړې ډېر د ګناه نه سي پاکي. دا د اهل سنت والجماعت احناف دیوبند د زموږ دیني نسبت دی. دا دې متعلق موږ څو دیني په کلونو تفصیلات بیان کړي. او دا اوس دویمه دریمه جمله کې تقریبا د دې هغه دیني نسبت متعلق چې کوم عقاید دي یا کوم مسایل دي د هغې بیان شروع دی. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. کوم خلک چې دا عقیده لري چې پیغمبر قبر کې ژوندی نه دی، یا پیغمبر په خوا کې سره ته درود شریف وایي او صلات وسلام کوي نه اوري، او پیغمبر قبر کې محفوظ نه دی، دا اهل سنت والجماعت نه دي. اخري آیتونه او دغه وایي که نه، تېره جمعې ما تفصیل کړی چې د هر شي یو نقل یو دوه د دې اصلي دین د دې به دوه یا نقل وي. حدیث شریف کې راځي چې امت به 3 فرقې کېږي، 3 او یا فرقې کېږي، یو پکې صرف جنتي ده. دا 72 والا به د قرآن پاک آیت وي، او د اهل سنت والجماعت به د قرآن پاک آیت وي. هغه به خپل مطلب بیانوي، او موږ چې کوم یو مطلب بیانوو نو موږ به وایو چې دا قول د ابن عباس دی، دا قول د عبدالله بن مسعود دی، او دا رای د عبدالله بن عمر ده، او دا د حضرت عمر د خو طریقه ده، او دا د عبدالله بن عباس د شاګرد امام مجاهد قول دی. موږ ته باقاعده په څه کې ښودي شو، کتابونو کې ښودي شو. او دې نه خلاف څومره که چا تفسیر نه لیکلي، که چا څه لیکلي، لکه د مودودي صاحب تفسیر شو، چې هغه ګوري پای کې تا ته دا پته نه لګي چې دا د خپل رایې د خپل قول دی که د صحابي قول دی که د چا دی. او زمونږ د علماء دیوبند د معرفت القرآن یو عام هر ځای کې میلاویږي د مفتي شفیع صاحب کتاب، نو هر یو خبره به تاسو جدا جدا ښکاري چې دا د تابعي قول یا د صحابي قول یا د خپل رایې ده یا د امام رایې ده. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. الله پاک زموږ دنیا هم ښه کړي.